السلام علیکم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به یې، د ژوند په مزو کې به یې. عزتمندو، تاسو ته پته هم ده چې په دې سکرین باندې کم کس تاسو ته ښکاري دی یو کس خپل مور او پلار ویشتي وو چې پلار غریب یې په ښه موقع باندې وفات شولو او مور یې هسپتال ته وړې ده. هغه هم په تشویشناک حالات کې پرته ده. دا یې ولې ویشتلي دا ټول ډیټیل تاسو ته ما په بله ویډیو کې درکړی وو چې د هلک به پبجي کولو او وران به ګرځېدلو، پلار به ورته نصیحت کولو. اخر دا چې پلار یې مجبوره شو او دا یې ووهلو. په دې وجه باندې دا رالی او په مور او پلار باندې یې ډزې وکړلې. پلار غریب یې وفات شوی دی، الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي. خو اوس د دوی د کور دپاره هیڅوک د ګټې وټې نشته دی. دا پلار به یو چې مزدوري به کوله او کور ته به روزي راوړله. اوس هیڅوک داسې نشته چې دوی ته روزي راوړي. د نور هم واړه بچي دي چې یوې زوی دی او یوې لور ده او کور هم داسې دی چې په نش برابر دی. ډیر زیاته غریبي یې وه، ډیر زیات غریبانان دي. پلار غریب یې هم وفات شوی دی، د روزۍ څوک نشته دی. نو پلیز څوک چې مس لري او مالداره وي، کو نقد یې ورکوي او کو کور ته ورله سودا راوړئ، ستاسو خوښه ده، مدد ورسره ضرور وکړئ، ځکه چې ډیر زیات بېوسه او غریب خلک دي. تاسو ته پته ده چې پاکستان کې هم ډیره زیاته ګراني شروع ده. هر سړی پریشان او حیران دی. نو پلیز چې څوک چې مزداره خلکو یې وس یې رسي نو دوی سره دې مدد وکړي. لور دیر جندول معیار سره تعلق لري. نمبر یې په الحال ما سره نشته دی، کو د چا نمبر په کار وي رابطه دې وکړي. د موبایل نمبر به ورله پیدا کړم چې دوی سره مدد وکړي. زموږ حکومت هم دا درخواست دی چې دوی کورنۍ سره ډیر بھرپور مدد وکړي. د دوی د هر یو څیز دی خیال وساتلی شي. که څوک هم ورسره مدد کوي، الله تعالی دې په دواړو جهانه خوشحاله او آباد ساتي. دوستانو، دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل ما در سره سبسکرایب کړئ چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانتیا سره میلاویږي. والسلام.